الله الرحمن الرحیم کوم نیو سره زه انور شاه ورکزی مو سره نن وروسته ډېر خوش قسمته عمر خان مومند څخه سپینر ده هغه لوبغاړه ده هغه تعلق قبایلي سیمې سره ده جنګځپلې سیمې سره ده چېرته کې جنګونه شوي دي بالکل هلته کې مطلب تبعید راغلې ده او قبایلي سیمې کې هم داسې ټیلنټ شته چې مطلب هغه بالکل اوس یې ټولې دنیا ته وښیلو اوس بالکل په دغه نږدې وختو کې FSL 4 کې کراچي کنګ سره چې کوم لوبغاړه هغه و د ماشوم عمر خان مومند صاحب مو دې نه پوښتنې کوو چې ته تعلق کوم سره ده او تاسو کرکټ کوم کړی ده او د دې مو ډېره شکریا ده چې د دې مو ډېر قیمتي وخت راوړلو عمر بھائی السلام علیکم وعلیکم ټایم راکولو یو جهان مننه خوشحاله اوسئ عمر بھائی در تاسو تعلق کوم سره ده زما تعلق مومند دی عمر بھائی دا تاسو کرکټ کله شروع کړو او ویلې مو شروع کړو کرکټ ما تقریبا 10 کال وشو 10 کال چې لوب کلاس کې سٹارټ کړم او بل دا شوق مې ډېر بس کار راته شوق لار را ده کرکټ چې کې شروع کړو زه مومند مل سره موږ کلب دی ته لکه گیم آلته نه کوم हाँ जी ये मेरा बैट था کته خلک خپل تفصیل سره لکه واج به سٹارټ کرکټ کوم نه شروع کړو او اوس کوم په راغلی بالکل ما انډر 16 پاټانه کړی گیم او موږ دې څنګه انډر 19 کړی او بس بیا غنه په دې ورو کې د پاکستان راځي کې ویل او د صدرانه بس الله پاک کو پاټا سپر لیګ مې مو کړل او بیا غنه په PSL ما چې څنګه تاسو نوم راغلو په هغه ټایم کې څه حالات تاسو والا ډېر ښه بس نن ډېر خوشاله موږ کور فیملی والا ډېر خوشاله ول چې غټي ون کې یو سړی نوم راځي نو هغه بس خوشالي مطلب څه یو پلیر او غواړي ته خپل کرکټ شروع کړي مطلب د پاکستان کې ته راشي هغه څه کول پکار دي هغه ته دا کول پکار چې خپل مهنت کوي مهنت چې کوي نو مهنت هیڅ کله دغه کېږي نه ضایع کېږي نه مهنت چې لازمي الله پاک ورکوي خپل نیت دې صفا ساتي خپل لمونځ او ډز دې کوي او مور او پلار نه دې دواګانې علي هغوی خدمت دې کوي بردام مهنت دی اوس مثلا فیصل کې څو میچونه شي او څو وکټ د حسي راټولې 11 میچونه مې کړي او 15 کسان مې ډېر ښه زبر بیا هلته کې لکه ماحول څنګه و ستا دپاره ته مطلب عمر لکه ډېر کم و چا دا درکولو که نه درکولو ښه بس درکولو که نه بلکل ډېر ښه ماحول و ماشاءالله او موږ چې کوم سینیر پلیران وو موږ کوچونه وو نو هغوی ډېر زه سپورټ کړم او بس ځکه کم کوچونه میلاو شوي دي کم کس ما سره میلاو شوي نو هغوی ډېر زه سپورټ کړی یم او ډېر مهنت یې راباندې کړی دی خاص تو خپل پلار راباندې ډېر مهنت کړی دی هغوی د وجې بس مطلب پیله ځل لکه دوبۍ نه په لای باندې خستل څه ګبراهټ درته و نه ګبراهټ نه ولې چې دلته موږ خپل دي فاټا سوپر لیګ میچونه او د کلب میچونه لکه هغې کې بس موږ چې کوم پریشر ختم شي نو هغه بس دوبۍ ته چې لاړو به شکر الله پریشر راباندې نه و بس او پیله ځل مطلب پیله بول کول مطلب په پیله ځل باندې ګراوند ته داخلېدل په دومره غټ ایونټ کې هغه څه ډېر ښه ما دپاره ډېر خوشنصیب لکه خوشنصیب چې دې عمر کې الله پاک راباندې ډېر ښه کرکټ راباندې وکړو او خپل محنت به کوو ډېر ښه لړه مې جذبات چې کوم بس هغه و پیله PSL او بیا هغې کې پیله میچ لوبوله بیا هغې کې پیله میچ کې وکټ اخیستل بس ما دپاره ډېر ښه ډېر ښه زبردسته بیا دا راته ووایه چې مطلب دا ټول لکه ایونټ کې داسې لکه یادګاره لمحات یا ورځ یا بولینګ هر څه زما هماغه بالینګ او AB ډیویلیر ته ما کول ما ولې چې زما خواب و چې یار هغه ته زه بالینګ وکړم او بس الله پاک راباندې هغه وکټ هم راته هغه زما ډېر ښه او پسند پلیر د څوک د پاکستان ټیم کې بولر پاکستان ټیم کې بالر عبدالرحمن ښه دی خو لکه چې زه سړی ښه انسان جوړ شي که نه کوشش به کوم انشاءالله چې خپله ښه جوړ شم چې خلک بیا ما فالو کوي چې یار د عمر ښه انسان دی ښه پلیر دی پلیر سره به ښه انسان هم انشاءالله او گیم سره سبق یې که نه سبق ویم بالکل سبق ویم میټرن کې ما او ما کله چې پیپر یې راشي بیا ما داسې ایونټ چالو شي نو هغه پیپر یې بیا 2 کاله ما داسې ضایع شول رانه انشاءالله دې پرې به لکه تاسو د کرکټ قربانۍ دپاره 2 کاله ضایع کړي د خپل تعلیم یې ضایع کړی ده تعلیم رانه ضایع شوی تاسو وایي نه ټیچران یا مطلب سټوډنټس یا لکه ملګري تاسو وایي څنګه لکه عمر به تا خپل ایجوکیشن ضایع کړلو 2 کاله دې ضایع کړلو هغه بالکل دا دغه شو خو ځای یو دغه مې ضایع شو خو بل دغه مې ایسته ونیولو چې کوم کرکټ و بس الله پاک هغې کې عزت راکړو
او انشاءالله کوشش به کوم چې خپل پړاوي مې سره وکړم. عمر بھائی بیا دا راته ووایه چې څومره محنت کول پکار دي او مطلب پاکستان ټیم ته راتلو دپاره؟ محنت ډېر کول پکار دي، ولې چې محنت هېڅکله هم ضایع کېږي نه. ګوره چې موږ خپل محنت کوو، خپل میچونه کوو ډېر، نو څومره محنت چې وکړي که نه بس هغه څومره چې محنت کوي نو هغه عمر صله به درکوي. کوشش کوو چې خپل زیات محنت وکړو نو الله پاک به زیاته موږ هغه کې ګراونډ له چې څومره عزت ورکړي هغه ګراونډ به تاسو له عزت درکړي. عمر بھائی دا راته ووایه چې ډېر ماشومان مطلب ډېر سی ټي وي کې چې را سفارش چلېږي او مثلا سفارت نه بهر کېږي نه، دې خبر کې کوم حد پورې رښتواله ده؟ نه سفارش خو ویلی نه شم، خو لکه سفارش نه چلي هغه انسان هر پورې ګوره څومره پورې به سفارش وکړي ګراونډ ته چې پلیر ان شي نو بیا ورته هیر شي بیا خپل پرفارمنس دی چې محنت دې کړی نو بس هغه به ګراونډ کې معلومیږي چې څومره محنت دې کړی دی څومره. عمر بھائی بیا دا تاسو سلیکشن څنګه وشو کراچۍ ټیم دپاره؟ ما داسې چل وشو چې یو بي ایل نه زما ګیم کولو فاټا انډر 16 مې کولو نو هغې نه به یو بي ایل والا واخېستم. بیا هغې نه پس یو بي ایل چې بند شو نو صدرن ته زه لاړم، هغوی راغوښتي ما، نو هغوی کوچونه زه ولیدم، بیا الله پاک رامنې شو پرفارم وشو. بیا هغې نه پس ایسته هغوی مخکې خبره وکړله کراچي ټیم طرف نه، بس هغه ځای نه ایسته هغوی وکتلم سلیکټ یې کړم، بس ما ته ویل دا پیله ځله ستا نوم چې کله راغللو هغې ټایم کې څه جذبات وو؟ ډېر ښه جذبات ول چې ما مونځ کولو بس پلار هم راته مونځ کولو، بس ما چې څنګه سلام واړه پلار مې په مانده ولاړو، بس ما له چې میسج وکړو مبارک، بس ډېر جذبات پلار مې مونځ کړي، بس پلار ته مې په مانده کې ویل وایي بس ما نوم راغلی، بس هغه زما دپاره ډېر ښه. خپل مور او پلار بار بار خپل مور او پلار عزت کوئ، هغوی قدر کوئ او خپل محنت کوئ، محنت هېڅکله هم نه ضایع کېږي او شپه ورځ یو کوي د خیر کوي، انشاءالله الله به مو کې د خیر. او څه خوبونه ویني که نه ویني مطلب پاکستان ټیم دپاره اوس؟ بالکل ولې نه، هر پلیر خواهش چې د پاکستان دپاره ګیم وکړم او پاکستان نوم روشن کړم. زما هم همدا خواهش د پاکستان دپاره ولوبېږم او پاکستان نوم روشن کړم. څه چانس شته چې زه تر ځله اوس اعلان وشي؟ بس دواګانې راته کوي انشاءالله د خیر سره امید خو دی الله دې وکړي. الله نه به غواړم ټیم ورکول یو جهان مننه. نه نه هېڅ خبره بس تاسو کتونکو دا و قبایلي سیمې سره تعلق لرونکی عمر خان مومند چې کوم په خپل ټیلنټ سره په خپل محنت سره کراچۍ ټیم ته کنګز ته سلیکټ شو، هلته کې دوبۍ کې پیسې وکړلو. هو دا مطلب د مزید محنت کوي د پاکستان ټیم ته